زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو، تېره جمعه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د محبت متعلق بیان او دا خبره شوې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو مینه، د صحابه کرامو محبت، د صحابه کرامو عشق دا مثال وي. د دنیا کې د دې مثال او نظیر څوک نشي ویلی. 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام تیر شوي، د هغوی ملګري او شاګردان، د هغوی امتیان هم، د هغوی منونکي او تابعدار خلک، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو چې کومه مینه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وه، داسې مینه، داسې محبت د تېرو انبیاء کرامو د شاګردانو د خپلو پیغمبرانو سره نه وه. د دې مینې او د دې محبت نتیجه دا وه چې خدای دوی ته اعلی او اوچتې مرتبې ورکړې. د ټولو پیغمبرانو نه وروسته درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په ټولو امتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ورغله او صحابه کرام د ټولو پیغمبرانو د تابعدارو نه غوره خلک، ځکه هغوی مال، جان، بچی، وطن، هر څه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مینه کې قربان. صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، اصل نه دی د روم باشنده، مکه مکرمه کې اوسېده، لوهارو د لوهارۍ کار به کاوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د پیغمبرۍ دعوه وکړه نو صہیب رومی هم په ایمان راوړ. دته هم دین کې ډېر تکلیفونه ورسېدل، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کې هر څه په خوشحالۍ سره برداشت. مدینه منورې ته هجرت کاوه، کافران ورپسې بهر وروتل او غشي او نیزې ورسره دي، دی ګیر دی لرې یوې ګټې ته کېناست. کافرانو ته وایي چې تاسو ته خو پته ده چې زه څنګه غشې ویشتونکی یم، یو ګزارم زما خطا نه ځي، په دې تاسو پوهېږئ. خو په خدای مې د قسم چې ما سره دومره غشي دي دا به په تاسو در خطا کوم، یو غشي باندې به یو کافر وجنم، لشتل به ځان نه مخکې کوم او دا نور دی بیا ما مړ کړي نو خیر دی، لشل به مې ځان نه مخکې کړي. هغوی ته خو پته وه چې صہیب رومي رضی الله تعالی عنه څومره نښه ویشتونکی دی او د ده ګزار خطا نه دی. دوی ورته ویل څه درته نه وایو، لاره درکو پرېږدو دي، خو ته خو د بل وطن سړی وې، د روم نه راغلی مسافر او مکه مکرمه کې تا د لوهارۍ کار کاو او دې کې تا ډېرې پیسې ګټلې دي، اوس د دې ځینه ځې او تښتې او زموږ کلي کې دې پیسې ګټلې، دا پیسې به موږ له را واپس کړې، هله به موږ لاره درکوو د مدینې منورې چې موږ ته ټولې پیسې مال متا را واپس کړي. صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ای د بدنصیبو پیسې څه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې زه د سر نه تېر یم، د روح او د بدن نه تېر یم، هر څه ته تیار یم، پلانکي سره زما پیسې او مال متا دی، هغه ته واخلئ، هغه ستاسو شه ماته لاره راکړئ.
دی لار ورکړه پیسې دا کسان نه راواخیستې او خپلو منځونو کې تقسیم کړي. صهیب رومي چې مدینه منورې ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې صحابه سره ناستو. جبريل علیہ السلام خدای را لېږلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول منظر نه خبر کړی و چې صهیب رومي مال ورکړه خو ځان او ایمان یې بچ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ابو یحیی صهیب ډېره ګټه وکړه، تاوان یې نه دی کړی، مال متا هر څه ورکړه خو د رسول الله مینه غوره کړه. الله دا آیاتونه را لېږلي د باره کې ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضې داسې خلک دي چې خپل مال ورکوي خو ځان ازادوي د خدای د رضا دپاره. الله په بندګانو مهربان دی، د خو مال متا ورکړه خو ځان یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مینې دپاره ازاد که ځان یې واخیسته، ځان یې غوره کړه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا او محبت د هغوی په رګونو رګونو کې و، د هغوی په روح کې و، د هغوی په وینه کې و. ځکه خو الله جل شانه د اعلی او اوچت مقامات ورکړي وو. هر څه ته تیار و، د هر څه پرېښودو ته تیار و، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د در پرېښودو ته تیار نه و. یو صحابي دی د سیرت او د تاریخ کتابونو کې د هغه نور تذکره نشته. دا خپل نوم عبدالعزا، عزا د بت نوم دی، د بت بنده دی. د لرې وطن اوسېدونکی و، د مدینې منورې نه ډېر لرې اطرافو سړی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب قرآن کریم یې واورېدو او د ایمان دولت د زړه ته کوز شو. ایمان یې راوړ، دی یتیم و پلار یې نه و، د پلار نه د ده ډېر جایداد مال پاتې و. د ده د مور سره د ده تره نکاح کړې وه. د ډېر انتظار وکړو دا تره به مې هم ایمان راوړي، بیا به په شریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در ته حاضرې وو. خو د ډېر انتظار نه وروسته د صبر کاسه ډکه شوه، نور صبر نه شو کولی. تره ته وایي ما خو تا ته ډېر انتظار وکړو، خو تا کې مې د ایمان نښې ونه لیدې او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق یم، هغه مې ایمان راوړی، زه نور نشم ټینګېدی، زه به ځم د دې ځینه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم در ته حاضرې کوم. تره کافر و، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دشمن و. هغه ورته وایي ګوره ته چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم در ته ځې او په هغه ایمان راوړې، د هغه تابعدار جوړېږي، د پلار نه چې کوم جایداد مال متا پاتې ده دا ټول به درنه اخلم، هېڅ هم نه درکو، او دا پتن دی چې جامې دي ما درته کړي دا ټول دا به هم درنه وباسم، دا هم در سره نه پرېږدم، همداسې تش دې شړم. نو دا صحابي ورته وایي دا خو بیا ډېر اسانه سودا ده چې هر څه رانه اخلي او ما پرېږدې، دې باندې خو زه ډېر خوشحاله یم، هېڅ خبره نشته. ورته وایي لنظرة الی وجه محمد احب الی من الدنیا وما فیها. په خدای مې د قسمي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته یو ځل کتل د دنیا او د ما فیها نه، دنیا کې چې څه دي د ټولو نه غوره دي. دا مرداره دنیا ستا شوه، دا ټول هر څه ستا دي، خو ما ته لاره پرېږده چې رسول الله ته لاړ شو. را روان شو، د تن جامې تې هم ویستې، ټول جایداد مال متا هر څه یې ضبط کړو، لوس بربند را روان شو. مور دا منظر ګوري خو څه نشي کولی. مور ورته غلی د دې تره نه پټ اواز وکړو، یو سړی یو کمپل یې ورګزار کړ چې بچیه دا در سره واخله. د غلي غوندې دا کمپل را واخیسته، دوی حصې کړه، یوه حصه یې د عورت نه تاو کړه، عورت یې پرې پټ کړه، لنګ یې ترې وواهه
او بل عیسی په دې وګوره واچوله صادره ته جوړ مسلې دي مسافې دي لوګي او تندې دي لاره کې شنه بوټي خوړل دي خوراک سنستا سم نشتا صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت سرمایه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت مجنون دی د لیونی په شان روان دی لارې لنډۍ نه په مزل پوهیږي نه په لوږه پوهیږي نه په تنده پوهیږي ځکه مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل دي مدینه منورې ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې دی صحابه کرام مینس کې ناست دي دغه مجلس ته حاضری وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چهره سترګې ولګېدې نو ډېر خوشاله شو قسم دې چې ارسه مې پرې خو د ګټه مې وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څنګه راغلی قربان ارسه مې پرېخي لار مې پرېخي مور مې پرېخي تر مې پرېخي خاندان مې پرېخي وطن مې پرېخي ځمکه جایداد مال متاع عزت ابرو ارسه مې پرېخي ستا دیدن لراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو وای نوم دې څه دی وای نوم مې عبدالعزا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نوم دې عبدالله او لقب دې ذوالبجادین دی ذوالبجادین د دوه ټکړو والا صادر د دوه ټکړو خاوند څخه دوه ټکړې ورسره دنیا کې سب نو اس صرف د دوه ټکړې صادر کمپل بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دې طالبانو سره اوسېګا صفه د نبی علیہ السلام مدرسه وا اپاغه کې مسافر طالبانو اوسېدل د نبی علیہ السلام وای دې مسافر طالبانو سره اوسېګا ته مدرسه کې مقیم شي اوسېګا بس دل اوسېدا قرآن به زکاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث به زکاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچرته سفر لتلو نه دی بته نه جدا کېد اولی په جدا کېد د مقصد سو دغه تجارت تنور اغله زراعت تنور اغله مدینه منوره ته سیر او سیاحت تنور اغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکتو ته اغله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکتلو موقع سفر کې خمیلا وېدا یو ځل جمعه دروازه کې ناس ده او خدای په زور زور یادای الله ذکر کوي په زور زور د جنون حالت عمر رضی الله تعالی عنہ دیګه ورکړه او ورته لدی سریا کان ریا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر په ولګیدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دعو یا عمر پرېګ دا عمر اے عمر دا سړی پرېګ دا قسم مې د خدای چې د زړه د اخلاص نه ډک دی د کیریا نشته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر کې تو ذوالبجادین ور سره روان دي د کله جدا کیږي او سفر هم دار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمن سره مقابله ده سوا خرستا د سفر کې منزل مقصود ته ورسېدل صحابه راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی قربان دلته مېلمه صحابي چې دغه د لرې ځای مرګره چې زمونږ دی مونږ خو سره ډېر نه یو بلد او نه پیژنو دا ډېر سخت حالت دی بیمار دی کته لږ راشي او هغه وګورې نو ډېره بخایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را نږدې شو سړی ډېر سخت بیمار دی د مرګ او ژوند کشمکش کې دی آخري مرحلې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر په خپل زنګون کې خور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل او سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په ژړا شو دی وخت کې د روح لاړه وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خپه شو په ژړا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې د لپاره د قبر بندوبست وکړي مسافر دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صادر راواخیست د صحابه او تورک چې دین ورته کفن جوړ کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر د کفن شو. قبر وکنستل شو. جنازه په رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. دا منظر به څومره ښایسته منظر و. مسافر عاشق رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عشق کې د کور او د وطن نه د خپلوانو د مال او د متاع نه راوتلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې جنازه کوي. قسم دی چې د اسمان ملایکو به دا منظر لیدلی او دې منظر ته به د اسمان ملایکې پسخېدلي. د ذوالبجادین دې محبت ته او د ذوالبجادین دې لوی شان ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته سپارش کوي جنازه کې، خدا دا بنده دې وبخښه. نو ملایکو به ورته پسخېدلي. جنازه وشوه. اوس مسله دا ده چې قبر له به مړی هغه څوک ګوزوي چې څوک یې نږدې رشته داران وي. د ده نږدې هېڅوک هم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل ټول د قبر نه راوچت شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته ښکته شو. وایي تاسو یې ما ته راکړئ. د مړي یو طرف ابوبکر او عمر نیولی، بل طرف نور صحابو نیولی. مړی قبر کې ورځوړند کا. دننه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او په خپلو مبارکو لاسونو یې دا مړی راونیو او په لحد کې یې کېښود. چې کله لحد کې کېښود نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې اوچتې کړې، اسمان ته وکتل. ډېر د خفګان په حالت کې سترګې ډکې شوې او یې فرمایل خدایه زه د عبدالبجادین نه رضا یم، خدایه ته ترې رضا چې ستا رضا او ستا محبت او جنت درته ورکړي. عبدالله ابن مسعود ډېر عظیم صحابي دی. هغه دعا وکړه کاش کې چې زه د دې قبر د خاوند په شان یم، کاش کې د ده په ځای زه مړ شوی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړی وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته لاس نیولی وی، اسمان ته سترګې نیولې وی او زما باره کې دا ویلي چې خدایه زه ترې راضي یم، ته ترې راضي شې او ده ته جنت ورکړي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو سره مینه وه او د صحابو دا محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. ګورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت څومره ښایسته نتیجه وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې د مور د غېږې نه را جدا شو. الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم غېږه ور نصیب کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې د ده نه د تن جامې ویستل شوې وې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر تر قیامته پورې د ده جامې شوې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې د کلي کور او د وطن نه دی لرې شوی او شړل شوی و. الله تعالی د ابوبکر او د عمر او د نورو صحابو په شان ملګري دله ور نصیب کړه چې قبر یې ورته وکنسته او په عزت او د اسلام په طریقې یې دفن کړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو مینه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د محبت قسم په خدای دی چې د دې مثال او نظیر څوک نشي پیش کولی او نه به تر قیامته پورې داسې راشي څوک چې خپل پیغمبر سره یا د خپل محبوب سره داسې مینه او داسې محبت ته چایي. نو چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د چا مینه زیات دی الله تعالی هومره اوچتې درجې ورکوي. او حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې داسې خوش نصیبه دي، درې کارونه داسې دي چې چا کې دا درې کارونه راشي دی به د ایمان حلاوت او خوند به خدای درته ورنصیب. درې کارونه څه دي؟ یو دا د ان یکون الله ورسوله، الله او د الله رسول شي احب الیه مما سواهما، دته محبوب شي د الله او د الله د رسول نه بغیر نور څیزونه چې دا درې کارونه چې چا کې راشي د ایمان خوند به خدای ته ورنصیب کړي. درې کارونه څه دي؟ یو پکې دا دی چې د الله او د الله د رسول سره مینه کوي بس. دویم دا دی چې د بنده سره مینه کوي، د یو بنده سره دا مینه نه کوي مګر صرف او صرف د الله دپاره کوي.
او دریم دا دی چې کفر کې واپسی داسې بد غني لکه اور کې غورځېدل چې سړی بد غني اور کې غورځېدل د چا وخت چې څوک دې ما په اور کې وغورځي دغه شان کفر کې واپسی خوښي دا درې صفاتونه چې چا کې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی فقط وجد حلاوت الایمان تحقیق سره دا بنده به د ایمان خوند د ایمان لذت محسوس کی او خدای به د ایمان خوند ور نصیب کی الله تعالی دې موږ او تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه زموږ او تاسو زړونو کې پیدا کړي او الله تعالی دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع زموږ او تاسو نصیب وګرځي درود شریف وایي اللهم صل علی محمد